درې قسمه خلکو ته حضرت جبرائیل علیه السلام خیرې کړي دي او د دوانو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام په دغه خیرو باندې آمین ویلی دی. مسلمانانو ورونو تاسو سوچ وکئ چې د جبرائیل علیه السلام غونته کې مقربه فرشته هغه چاته خیري وکړي او د دوانو جهانو سردار غونته کې شخصیت هغه په آمین ووایي، نو هلاکت د هغه خلکو د پاره دی او که نه دی؟ یقینا چې هلاکت د هغه خلکو د پاره دی چې په دغه زمره کې راشي، په دغسې خلکو کې راشي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آمین وي او د جبرائیل علیه السلام ورته خیري وي. هغه کوم خلک دي چې جبرائیل علیه السلام ورته خیره کړې ده او د دوانو جهانو سردار محمد عربي صلی الله علیه وسلم په آمین ویلی ده. مسلمانانو ورونو، حضرت کعب بن عجرہ رضی الله عنه فرمائی چې یو واري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو مونږ صحابه کرامو ته چې منبر ته رانږدې شئ. وایي مونږ چې کله منبر ته ورنږدې شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منبر په اولنۍ پوړۍ باندې چې کله خپل قدم مبارک کېښودو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل آمین. وی کله چې په دویمه پوړۍ باندې قدم مبارک کېښودو بیا یې وفرمایل آمین. کله چې په درېیمه پوړۍ باندې قدم مبارک کېښودو بیا یې وفرمایل آمین. وی کله چې د خطبې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فارغ شو او د منبر نه راکوز شو نو موږ عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن خو تاسو داسې یو عمل وکړو چې دا عمل مونږ کله مخکې تاسو نه نو اورېدلی او نه هم لیدلی. دا څه واقعه وه؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای زما صحابه کرامو، کله چې زه منبر ته ور مخامخ شوم په دغه وخت کې حضرت جبرائیل علیه السلام زما مخې ته راغلی و. ما چې کله د منبر په اولنۍ پوړۍ باندې قدم کېښودو نو وی حضرت جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې هلاک دي شي هغه څوک چې په چا باندې د رمضان المبارک میاشت راشي او بیا هم د ده مغفرت ونه شي. وی حضرت جبرائیل علیه السلام دغه خیره وکړه او ما پې آمین وویلو. وی کله چې ما په دویمه پوړۍ باندې قدم کېښودو بیا وی جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې هلاک دي شي هغه څوک چې د چا په وړاندې ستا ذکر مبارک وشي، مراد دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. وی کله چې ستا ذکر وشي او دی په تا باندې درود ونه وی ما وفرمایل چې آمین. وی بیا په درېیمه پوړۍ باندې چې ما قدم کېښودو نو حضرت جبرائیل علیه السلام بیا وفرمایل چې هلاک دي شي هغه څوک چې په چا باندې خپل والدین یا یو د دینه هغې په داسې حالت کې دی باندې راشي چې هغې بوډاګان وي او په دغه بوډاوالي کې خپل والدین یا مور یا پلار د جنت ته ور داخل نه کړي. وایي ما بیا وویل چې آمین. مسلمانانو ورونو، ډېر د سوچ مقام دی او ډېر د عبرت مقام دی چې کله یو مقربه فرشته خیرې کوي او د دوانو جهانو سردار هغه پې آمین وایي. تاسو وایي چې دا خیره به قبلیږي؟ نه، بالکل قبلیږي او د سترګو د رب په حساب سره دغه خیره قبلیږي. اولنی چې په دې کې کم کس دی هغه د رمضان المبارک میاشت وایي چې په چا باندې راشي او دی د خپل رب نه مغفرت حاصل نه کړي، هلاک دی شوی دغه کس. یقینا هلاک دی دغه کس، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پې آمین ویلی دی او جبرائیل امین ور باندې خیره کړې ده. نو مونږ او تاسو ته پکار دي چې د رمضان المبارک دا میاشت په مونږ راغلی ده، دا مونږ دپاره غنیمت دی او مونږ ته پکار دي چې د دغه وعید نه او د دغه خیرو د جبرائیل علیه السلام نه او د دغه آمین چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پې ویلی د دغې نه ځان وباسو او د الله جل شانه نه د خپل مغفرت دعاګانې وکړو او داسې اعمال وکړو په دې رمضان المبارک کې چې په هغې باندې موږ په الله جل شانه باندې خپل ځان وبخو او مغفرت حاصل کړو.
دویم څوک دی؟ دویم هغه کس دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه په وړاندې د هغه مخې ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر مبارک وشي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم مبارک واغستلی شي او دی ور باندې درود نه وایي. مسلمانانو ورونو موږ تاسو ته پکار دي چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر وشي، نوم واغستلی شي، موږ تاسو ته دا پکار دي چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایو. کم درود چې موږ ته آسان وي، یا درود ابراهیمی یا دا مختصر درود صلی الله علیه وسلم، دا موږ ته پکار دي چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډایرکټ مونږ درود وایو. او دریم کس هغه دی چې په هغه باندې داسې حالت راشي چې د هغه والدین بوډاګان دي او دته پریوزي خپل والدین په کټ کې ورته پریوزي د بیماری په حالت کې او دی په هغې باندې خپل ځان ونه بخي. مطلب د خبرې دا دی چې د والدین بوډاګان شي، د بیماری حالت ته ورسي، د کمزورۍ حالت ته ورسي، دته پکار دي چې خپل والدین او د خپل مور او پلار دومره خدمت وکړي چې هغه دته دومره دعاګانې وکړي. مطلب د خبرې دا دی چې د والدین د کمزورۍ حالت ته ورسیږي، د بوډھاپې په حالت کې د هغې دومره خدمت وکړي چې دا والدین دې ته دعا وکړي او د جنت ته ور داخل کړي. نو وایي هلاک دي شي هغه څوک چې د خپل والدینو نه په دغسې ټایم کې دعا وانخلي او ځان په جنت ته داخل نه کړي. الله د عمل کولو توفیق راکړي. مسلمانانو ورونو، دا درې ډېرې اهمې خبرې وې چې ما ستاسو د وړاندې ذکر کړئ چې د دې نه موږ او تاسو ځان وساتو او دغه خبرې په عمل کې راولو. درې خبرې دي. د رمضان مبارک میاشت راغلې ده چې په الله جل شانه باندې خپل ځان وبخو، بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر مبارک وشي، په هغې باندې درود وایو او د خپل والدینو په داسې حالت کې خدمت وکړو چې کله هغې محتاج شي د خدمت، یعنی د بیماری حالت ته ورسیږي، د بوډھاپې حالت ته ورسیږي چې بیا د هغې په وس کې هیڅ هم نه وي. په دغسې ټایم کې موږ تاسو پکار دي چې د خپل والدین خدمت وکړو. الله یې د عمل کولو توفیق راکړي.